السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، ستاسو ورور سجاد علي اخونزاده په دې وخت کې د بونیر تحصیل چغرزي د خپل کلی نه مخاطب دی. څنګه یې ښه امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې، خوشحاله به یې، د ژوندانه مو مزې اخلی. یقینا سهار وختي دی، 9مه روژه ده او تاسو ټولو ته روژې ډېره مبارک شه، خاص کر مسافر وروڼو ته. او دا کور کله چې دی نو د مسافر وروڼو ډېر زیات خوښېږي، نو مې راشه چې ښکلې شان ویډیو له جوړه کړمه چې دوی هم خوشحاله شي او زمونږ دا کور کلی به هم ویني. ډېر ښکلی لوکیشن دی، ډېر زبردست. سهار مونځونه وشو، بس د مرغو د اوازونه به تاسو اورئ. ډېر ښکلی پرسکون ماحول دی، مرغۍ پکې چغې وي او ډېر خاموشي ده. په روژه کې هسې هم دا ټایم خلک ودی که نه، تاسو به خیال کړئ. خو زه پکې د خیره ویښ یم او مې راشه چې تاسو له ویډیو وکړو. یقینا چې ستاسو به خوښه شوي. دا تاسو کتی شئ، ډېر ښکلی لوکیشن دی. تاسو لږ ګوټې سوچ وکړئ دی که نه، دا غر دی، دا پکې کلی دی، بیا دا روډ وتی دی. دلته بر هم ډېر کلي آباد دي، پاندېړ او چلندرې او تیړه او دا ملکونه، دا بیا پټي دي، دا اوبه راغلي دي، زبردست دی، ښکلې خوړ اوبه دي، صفا بلکل فرش واټر. نو ډېر ښکلی لوکیشن دی ماشاءالله. زمونږ خو خپل کور کلی دی، نو هر چا ته خپل وطن کشمیري، خو یقینا چې ستاسو به هم ډېر زیات خوښ شي. سهار ټایم دی، نور د راختو په پوزیشن کې دی، لږ ساعت پس به انشاءالله نور راوخیږي. دا ګیر چاپېره دا لوکیشن درته ښیم، د مرغو تخارونه کې راپاسې دی. وایي ځنګل آباد دی که نه، بوټي دي، نو دلته مرغۍ هم ډېرې زیاتې دي. د مرغو دا چغار ډېر زیات خوند کوي. په دا خاص کر لکه زمونږ دا غرونو خلک چې کله ښارونو کې یا بار ملکونو کې لکه د شور شرابې دی نه ډېر زیات تنګ شي که نه، او بیا د کور کلي ته راشي، نو یقینا چې دلته ډېر زیات خوشحاله، ډېر زیات سکون چې دی نو دلته وي. او عادت هم یې سړی دلته، یا که د عام د ښاري نه هم یو کس راشي دې علاقو ته، نو بیا دلته د دې ځای نه زړه نه کېږي چې یاره دلته اوسېدلی ډېر ښایسته ځای دی او ډېر ښکلی دی. نو تاسو زمونږ دا کور کلی ویډیو وکته، یقینا ستاسو خو به خوښ شوي وي. نو خپل فیډبیک پې ضرور راکړئ چې یو نوی ویډیو بیا تاسو دپاره وکړو. په خپلو دعاګانو کې موږ یاد ساتئ، موږ به تاسو یاد ساتو. او ټولو ته روژه یو ځل بیا مبارک شه. په دې روژه کې د غریبانانو ډېر زیات خیال ساتئ، د غریبانانو خیال پکې ضرور ساتئ او عبادتونه پکې خپل په ټایم باندې کوئ. انشاءالله بیا به ملاویږو د یو بلې ویډیو سره. ډېره مهرباني. پاکستان زنده باد. د لوی الله په امان.